که په جمهوریت کې د دې خبرې باس کوي که نه نو بیا خیر دی که دعوه وکړي ځکه دې کې خو ټول برابر دي هر چا ته حق حاصل دی چې څه کوي جمهوریت وایي دې ته د حرامیتوب جرړه ده نو چې ما ته قانون منل دی نو هسې به چغې وباسو پوه شوې جمهوری نظام کې حق شته ها راشه اسلامي نظام کې نوم اخیستو حق نشته د بل نبي او اسلامي نظام خبرې دي که نه ما تا خو په خټې د جمهوریت کې نښتي وو الله ته اسانه ده که وباسي تېنه که نه څو پورې دا قوانین یي که نه دلته به هر څوک پاسي او چغه به وایي ښه دا ناشنا مه ګڼه کله چې تا قانون د جمهوریت ایښی دی دا ناشنا مه ګڼه ولې ګڼې دې کې هر څوک هر څه ویلی شي ها اسلام راغی بیا هر څوک هر څه نشي ویلی بیا ته نوم نشي اخیستی دې کتاب بل تکنزل وکړه تا ته یې کړو جمهوریت دی دې کتاب پاک دامنې ښځې ته زیناخوره ووي جمهوریت دی ستا حق شته چې ووایي راشه اسلام کې ستا حق نشته پاک دامنې ته کې دې ووي چې و زیناکارې نو اسلام به یې ورور 4 ګواهان پیش کا تاوی چې ای زیناخوري 4 ګواهان پیش کا تا سره وونه ملا بربنډه کا 8 دورې به در باندې لګي چې زنا یې کړي یو سړي یا ښځې نکاح یې نو 8 دورې دي رون دا 100 دورې دي زنا یې کړي دي 100 دورې دي صرف دا ویل چې او زنا خوري 8 دورې دي دومره درنه سزا ده ته دا خوله سمه نه خوځئ د داسې خولې خوځولو اجازت تا ته اسلام کې کم دی کې دی چې ته یو پاکې ښځې ته وایه او زنا خوري دې خپلې ښځې ته څو ځله وایي دا خلک رضې کي تاسو شمار کړي دي په دې یو ځل وینا باندې یا به پیش کې ګواه اکه نه نو 8 دورې دي دې وجه نه خلک قرآن بند کړی تاسو پنجپیریانو قرآن راغستی دی خلک هم ګډوډ کړي پوه شوې اسلامي نظام راغی مخکې ورځې موبایل کې راته چاو خو دومره شاپر دی رونو تک سپین تور نه دومره شاپر دی هغې کې دننه ډالرو ګېډۍ دي او ریالونه به هم یا څه د کابل روپۍ دي داسې شاپر ډک دی سړی دا روان دی ته به یوسي ته چې بینک کې یوه ګېډۍ واخلې جو داسې ونې کوې جو کله داسې کوې جو سوچ راوځي د دې ځای نه دله وړي هغه سپین شاپر دی دا روان دی مور راوړی نشته چې ده ته لاس کي نه چې ده ته لاس کي خو هغه به یې د لاس اخلاص کي خبره خلاصه څه وکړو لوی د پریشانۍ ملک کې الله راویستی و څه خرز ونه لیدله موږ بخاری شریف کی روایت راځي لا نبی بعدی زمان رستو بل نبی نشتا ہاں خلفاء برازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خب پکیومی بد پکیومی خب پکیومی بد پکیومی
دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زما مثال د خخت دی د آبادی چې ټول آبادی شوی دی یوه خخته پاتې ده. نبی علیہ السلام چې کله راغی هغه خخته دی آبادی کې مکمله شوه، اوس پې بله نه ایښولی کېږي، آبادی روانېږي رور. دا اخري یوه خخته وه کېښودی شوه، آبادی د نبوت ختم، بس دورال هغې پنې بله کېښوه. یاره که ولې دا یو نبي تا ستړی که په تابعدارۍ چې بل کړینګ دې راته راویسته. نبی دی وی رورا د نبیانو تاریخ موجود دی. نبی کتابونه لیکینا په نبی کتابونه نازلیږي. ستا د پاکستان نبی کتابونه لیکل دي، اوله پوړی غلطه ده. نبی دنیا کې چانه نه زده کوي، هغه ته بره نه وحی راځي. ستا نبی سکول کې لتې خوړل دي د ماسټر صاحب لاس نه. په انبیاو کې هغه یو حضرت موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام نه زده کړه کړ ده، خو هغه خو د قوم خلکو سړی خو نه او هغه ته د الله طرف نه حکم ته داسې خبره کوي چې د قوم کې بل مانه لوی مولا نشته، هلته لاړ شه، هغه له ما 2 ټکي زیات ورکړي دي. نو هغه هم مخکې د الله طرف نه مقرر وکنه، سیول سړی خو نه ستا په شانې چې د ماسټر صاحب نه زده کړي دي. نورو نبیانو په باره کې نشي خولی. انا نبیان کتابونه لیکي رورا، تیار راځي ورته. د دې وجه محمد رسول الله ته لیکل نه دي خولی. ادا کمال لی دا د نبی صلی الله علیه وسلم کمال لی چې لیکل نه راځي او داسې کتاب یې راوړی دی. بل دې مور راوړي که نه داسې کتاب دې راوړي موږ به وګورو. الله اکبر. څوک عجیبه ملکیونو. امام ترمذی حدیث نقل کړی دی چې ان الرسالة والنبوة قد انقطعت. رسالت و نبوت ختم شوی دی. رسول یو سړی دعوه نه کوي، ختم دی. باشوی فلا نبی آبادی ولا رسول آبادی. زمان رستو نه نبی راځي با نه به رسول راځي. دا خبره خلاصه شوې ده. دا خبره ختمه شوې ده. حضرت د دې امت خصوصیت چې بیانوي ختم بی النبیون، نبیانو سلسله نوره ختمه شوې ده. پاکستان کې دعوی کوي او پاکستان والا حق ورکوي ته دعوه کولی شي. یو سیک عیسائی انګریز موږ سره پاتې کېږي. موږ سره بټګرام کې هندوان نه پاتې کېږي. د هندوانو څه د عبادت ځایونه نه و، د سوځولو نه و. دا اوس شړ شوي دي، خپل مړي دغلته نه سنبالوي. هغه ځای خو اوس هم شته دغلته ورته که موږ څه ویل دي ورته. د هغه یو کار دی. پاکستان کې ګرجي نشته،
شته موږ څه وایو ورته نه موږ روان کړ دي نه دا حق ورکړ دی ها دا حق نشتا چې هغه د مسلمان نه کافر جوړ کی دا حق نه دی ورکړی جج صاحب که ته حق ورکړی ته به ورکړی الله نه دی ورکړی دا حق الله دا حق نه دی ورکړی موږ دې کې ستا نه منو قطعا یقینا نه منو موږ دې کې ستا منلو ته تیار نه یو صاحب اسلام وی حق نه دی ورکړی اسلام نه خبري یو قانون لاندې اسلام حق ورکړلی هر کافر ته هغه اصول قانون لاندې به چلیږي زمونږ د مذهب بدي به نه وي د خپلې بدل ته مسلمانانو ته تشریح نه کوي خپله په یو مذهب پاتې کېږي که موږ خپل اخلاق داسې استعمال کړه سړی متاثر کو مسلمان شو ټیک شو په سوونو کلونو مسلمانانو په دې ملک حکومت کړ دی یو څوک نشي ثابتولی چې په زور یو مسلمان یو کافر چا نیوللی او سرکاری طور باندې ورته ویلي اسلام راوړه نه ها دا موږ ثابتو چې په زرګونو مسلمانانې انګریزان کړي دي عیسایان کړي دي چې کله د هغوی حکومت راغلی ته ما سره کښېنه حساب وکړه د انګریز راغلی مسلمانانو نه انګریزان جوړ کړي دي زمونږ حکومت راغلی موږ په زور انګریز نه مسلمانو یو جاهل چېرته بره په غر کې هندو بل څوک ونیو هغه د هغه خبره ده هغه دین نه دی زه د دین اسلام د قوانینو خبره کوم داسې خو په سوونو واقعات شي هغه خو زه نه وایم هغې نه موږ د هغې ذموار یو ها یو مسلمان قرآن و سنت ویلی دي هغه دا کار نشي کولی اوس چې تا نیولې نو ما خو لیدلی دی بیا تا چې وایي ما ته کلمه وتعالی په خپله نه راځي بیا هندو د لاندې نه وښکلی نه دی وی وروره ما ته ووایه مونځ راته وښیه مونځ په خپله مال نه راځي دعا قنوت ووایه زه څه خبر دا د ښځو کار دی دعا قنوت خو سړي نه لولي ستا هغه مسلمان خو دغه دی ورور اصول د اسلام کې خبره کوم زه هغې کې دا نشته چې ته یو سړی په زور مسلمان کې په دې د صحابه دنیا واقعات موجود دي موقع باندې ما دا تمامې خبرې درته کړي دي یو بوډا ته حضرت عمر وایي مسلمانه شه هغې آخره خاتمه مه خرابوئ خوند یې وکړه یو کړنګ به یې ترې وښکلی و که نه رور اجازت نشته اجازت کنه ګړګړونه به یې نیولې وه چې مسلمانه کړې به یې وه که نه په خپله الله په چا رحم وکړي مسلمان شي اللہ اکبر حضرت فرمائی انا العاقب ذاخری کے راتن کے زمان رست نبی نشتا ابن ماجہ کے حدیث تے آخری نبیم وانتم آخر الامم تاسو آخری امتیانی آئی ذاخری نبیم تاسو آخری امتیانی آئی بل نشی راتلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جوان کی دا نبوت دعوی شوی دی
او باری وی آسان کار دی جو منگ بچه غا کجو صحابہ کرامو پا دی مسئلہ اتفاق دے چا مدعی دا نبوت چا سو کوئی زنبیم واجب القتل دے تے دا کافر مسلمان خبرے کہے منگوی واجب القتل لے چا دا نبوت دعوی کئی اگا اقلیت باقلیت نرے اگا واجب القتل لے اسلامی ملکی نظام دا اسلام بچلی گی اس کافران پا کی دی پل پا کفر کلک دی کئی دی سپابندیانی دی اگے کے دن جزیہ باور کئی ٹیکس باور کئی تو زمان ملک دا مسلمان کے پاتے کے گی عقیدہ دا کفر ساتے دا غلام شانے با پاتے کے گی زمان ماتحت با پاتے کے گی اسلام با ضروری اسلام با غالبی تب مغلوب پاتے کے گی و دی انداز با کافر مکسر پاتے کے گی لیکن امنگ دا سر خبر نہیں مسلم کذاب خلاف جنگ شوے نے دعوی دا نبوت کڑے وا یول سو صحابہ شہیدان شیدی دی جنگ کی اگا صحابہ چھ حفاظو لیل عالمانو لیل حفاظ دا قرآن دا شہیدان شیوی دی رونو یو سڑی دا نبوت دعوی کڑے زمنگ ملکیوم یوزے کی در ربوی خواو شازیو دا دی قادیانانو مرکز دی کالجان تلل ریل گاڑی کے اگو ناراو لگولا بی سوچی علم نکی اگونی والجبی تے کٹ کے وہی زما خدا زما ملکی مان جبا کٹ کی گی وجہ داو شوا چمنگ مسلمانان صحیح چیو آپس کے یوبل گریوان کے لاسا چول لیں کافر آپس کے متفق شیدے زما سرکاری تمام اللوی و عہدو بنی اقرا گلی دی بیا من غک کولی شو نسیبا بیا من غک نشو کولی زمنگ بادشاہان چکولاو خبر نکی دا یارا دا بل رزی توب تخی جائی دی سیدونو دی غٹ سرو تم گناہ نشتی ککرائی یارا دا خورونو منگ بجوندیو زمنگ نبی بیزتی بکیگی زمنگ پلاشونو دی تیروزی ابیا دی کئی ٹھیک شوا گننگار بیو عرص بیو منگ دا نبی مقابلہ کے بل نبی منلو تتیار نیو دا نبی دا قانون مقابلہ کے بل قانون منلو تتیار دا سر نیو بالکل نیو دا زمنگ برملا اعلان دی سو خبر نہیں خبر دی شتنا اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دور کی دعوت شی و د نبوت او هغه نبوت دعوی چې کړه وه هغه وی زه معجزه هم پیش کوم ساحر به بیمانه چرته څه کرته به ښکاره کوم امام اعظم ابو حنیفہ فتوا ورکړه د ده ملګرتیا خو هغه خبره جدا ده د ده معجزې ته چې کوم مسلمانو قتل نو هغه هم کافر دی دا د امام صاحب فتوا ده زما نه درونو د دې نوي نبي معجزې تماشې له چې کوم مسلمان لاړ نو هغه هم کافر دی هغه د غیرت دور غیرتی عالمانو غیرتی فتوی ویرونو
अल्लाह अकबर। दुई मसीह मऊद कई अगर रुणो ईसा अलैहि सलाम दे अगर दा कड़िंग न दे दा दूची पैदा कर दे दा न दे अगर ईसा अलैहि सलाम ने याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, नबी अलैहि सलाम फरमाई जमाना रुस्तो बराजी नुम्बे अहमदी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह दा मसला ढेर खिस्ता का बयान कर दा। अताउल्लाह शाह से वही खूब में उलिद दाद मिर्जायानो दा मिशर गुलाम अहमद और तो इरुणो गुलाम अहमद मो आए गुलाम कादियाने और तो आए वे खूब के में दद मिर्जायानो दा मुलाउली दा नबुवत दावेदार द मिर्जायानो नबी दे में खूब की उली वे मातवी शाह जी आप बस मेरे ही पीछे पड़ गए हैं, मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मां पसे लगे दले मावल न प्रेरी। शाह जी कुरान में नहीं आता याती मिन बादी इस्मुहु अहमद जमाना रुस्तो बराजी नुम्बई अहमदी। मैं अहमद हूं, मेरा नाम अहमद नहीं है। अताउल्लाह शाह से पोश जुदा खुद शिन खर्ज हुए दे उद सरसो कमा न मुलियान लरूण खस्ते चल वर्जी तसे मुलियान सादागानी च मुलाई कना तके बदे मानसरीते बुझिया तके बदे बटराम थरावली खुला खुदा ने यरीगी जो लारे की जमाने रोड़े खोरी नोर नदून आमान ग्वाड़ा दूल चिकम चलू न राजी खुदा ने यार नवे कना लबी बेदा सर कड़ी। शाह जी मेरा नाम अहमद नहीं है, कुरान में मेरा जिक्र अल्लाह ने नहीं किया। याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अताउल्लाह शाह मताउल्लाह शाह करोड़ हा रहमतुन दे अल्लाह बेशुमार पावी बनती उलीगी बस। अगवर तवी ठीक है आप ही अहमद हो, लेकिन ये बताओ कुरान ने तो अहमद का जिक्र किया है, आपका नाम तो गुलाम अहमद है भाई। शाह जी ये गुलाम वैसे वालिदैन ने साथ लगा दिया है दा गुलाम से वालिदैन और नाज अंदाज के वसर अल्लाह गोल दे। गुलाम को हटा दो तो अहमद नहीं बनता, गुलाम लरी कनु अहमद नहीं मां। शाह जी खुशा से वो मंजरे हो आखिर मेरा नाम तुझे आता है जमानुम राजी वे आओ अताउल्लाह वे मेरा नाम अताउल्लाह है ना वे आओ वे अता को हटा दो अल्लाह नहीं बनता वे बनता है। मैंने बेईमान के बच्चे तुझे कब नबी भेजा है पोनश्वद मखलता कत्तद गुलाम न बगैर अहमद जोड़ेगी न ब्याद अता न बगैर ब्याजुम फर्जी अल्लाह जोड़शम न बीमान मां खुद पर नबूवत मने लेगले द सरा नहीं दास के लड़कोल राल ब्याजो खुदाई शुम अतर नबी शुई गोल खुरी हुई सेड़िया दाए पखोब के पढ़ कड़े दी पोशवी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया। जाबिर से फरमाई रजी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम फरमाए का बसु कत्ल की यो का बुचागद नबूवत दावा करे वात दा बसु कत्ल की अल्लाह रसूल तकलीफ रसई
دې کعب الله رسول ته تکلیف رسول لے یعنی بدی ہوئی دا کعب بسوک مڑکی منافقان زنی پکی دا نبوت داو والو دبا اسی بد ردوی نو جابر وی چې نبی علیہ السلام فرمائل دا کعب دے بد ردی وی سوک بھئی مردار کی صحابہ کرام مردار کو بخاری شریف کی روایت راضی پوشوی دویم نبی علیہ السلام انصار یو جماعتو لیگو چھے ابو رافع دے او اجلشی دے دا نبی بیزتی کئی دے او اجلشی مردار کا صحابہ آشوی فتح دا مکی وقت کی یو بیمان چھ دا نبی بد بیوی خانہ کعبے دے غلاف کے پٹ شیو زورو چا سیڑی اکڑا پلان کے کعبے غلاف سر پٹ شے دے نبی علیہ السلام مرداری کئی دا سے خلقو لکعبے غلاف سر امامن نشتی واشوی بل یو ملعون با نبی علیہ السلام تک انزل کول نبی علیہ السلام نے سکنش یہ مرداری کی سکنش تے مرداری کی نو مردار کنو خالد رضی اللہ عنہ وی یا رسول اللہ دے لخو زب مور راوڑے ما لاڑ جو دا خالد تو را و پور را پورتی ہو وقت کلا یا رسول اللہ مردار میں کرو تمی تمکڑی بلا یوا خزوا غیبت نبی بدوی ارچا ہمت کرے دے رون نبی اللہ چمکاو کو پوشوی او اگا مرداری پا مرداری لاری لاری دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیزتی بے کولا صحابی خبر شي چې دا خزه د نبی بیزتی کوي صحابی لاړه په دې مړی باندې ولا ګوتې کېښوې داسې الله یې پرېښوه چې ساتې ووت دې ته وایي خپي کول واه شوې ورګه چې غلی دې کم نه غلی کېږي نو غلی به دې کم که نه جو مرداره یې کړه نو بل یو صحابي راغی ای د الله رسوله زما پلار ستا بیزتیانې کولی تا ته بد ردوې زما په مخ کې ما مردار کړی دی نو ته خو به پې نه خفه کېږي نبي علیه السلام غلی شو وشو یاد دې وساتي د پاکستان ججان من خپل مور پلار قربانولو ته تیار یو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من خپل قطره بچی من خپل خاندانونا من اور تا دنگل شو من دا محمد رسول اللہ پشان کی بد الفاظ یا دا نبوت دعوے دار او اگر چکم بکواس کی ددی منولو تا تیار نیو بالکل تیار نہیں من با دیر گننگاریو دی خبر ہے کہ انشاءاللہ رستو والے دا لوی نلوی مجرم باومونے کی دا پا کلاو گو گونو آورے اگر کہ تاسو دا پاکستان پا لولو حدور آگلی آئے زان تب دیو ملک اور بلکے بیا بم پلار کنٹرول نہیں کی دی مسائلو کہ چکلا خلو خوزاوائی احتیاط سر خوزاوائی دا مسلمانان کا دیر کمزوری دی خود دی مسئلہ کی خپل عرص جان و مال قربانو لو تیار دی منگ تا دو ایمان معلوم دے انشاءاللہ گننگار منگ ٹولیو اللہ جی منگا معاف کی اللہ اکبر اڑن صحابی رے دیاغو وین زدہ اگے بس گستاخی کولا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارک کے بے سبت ہوئی دا صحابی پا دوار استر گڑن دو
وینیوله اغل یې کړله مرداره یې کړله وړاندې کولی شي سړیه ما تا سره خو سترګې دي ته پروا مه کو الله اکبر ابو داود شریف کې دا حدیث راغلی ړوند صحابي خپل هغه وینځه مرداره کړله خلافت صدیق اکبر کې یوې ښځې څه اشعار ویلیو د حضور بېعزتي کړې وه پوه شوې بل صحابي لاړ هغه یې مردار کړ پوه شوې بېعزتي اشعارو کې دې ښځې کړې وه یو مهاجر د ابن امیه د هغې دواړه لاسونه او ژبه یې کټ کړل راغې او ابوبکر صدیق ته ما دا کار وکړ ابوبکر صدیق دا لاسونه او ژبې کټ کولو باندې د خفقان اظهار یې وکړ په مردارولو یې نه دی کړی ځکه چې د دې نه موږ نبي منع کړي دشمن دې مړ کړ د ده مسله به نه جوړای روانه به نه کې الله اکبر د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بېعزتي د انبیاءو په شان کې ګستاخۍ سزا عامو سزاګانو شان نه ده هغې نه زیاته ده د هغې نه زیاته ده الله اکبر وہی سن 73 کی تا په پاکستان کې کافر ګرځولي دي سن 73 دا غرضی خبره ده دا محمد رسول الله دا کافر ګرځولي دي سن 73 سے سوال لے دا د پخوانه کافر دي دا په قرآن کافر دي وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دا فتوی دا عرش نه راغلی دي وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ څوک چې فیصله نه کوي پاک کتاب چې الله لېږلی دی فاولئک هم الکافرون دا کافر دي قادیانې په دې کتاب فیصله کوي دغه نه مني دې کې خپله تشریح کوي یاتی من بعد اسمو احمد وي پوه شوي هغه چې دا قرآن منلی ولکن رسول الله و خاتم النبیین دای منلے دعوه د نبوت به نه کوله دعوه د نبوت چې وکړه دای ونه منه نو چې دای ونه منه نو دا ملعون کافر دی 73 اوسانه خبر دا وخت موږ لوی سړي و منډې به وولي پوه شوي سن 62 زما پیدایش دی نو 72 کې 10 کال نو دا فتوا چې دا شی په قانون چې په کم نافذ شوی دی نو دا خو هغه وخت کې موږ د 11 کالو هلکانو ګرځېدو به سیبه موږ وایو دا قرآن ورته کافر ویل دي قرآن وایي نبی خاتم النبیین دی دی وایي زه نبی یما نو قرآن وایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دی ته خدای کافر ویل دي ته د 73 پته مای دی ته الله کافر ویلی دي ستا عمل څه قوانینو کې څه قصه به شي هغه به وي نور دا پخوانه کافر راغلی دا پخوانه کافر راغلی سیبه ته د 73 آیین منې ټیک شوه ستا د 73 آیین کې یوه خبره دا وه
قادیانې به ځان ته مسلمان نه لیکي، هغه ځان ته مسلمان لیکي. ستا د 73 آیین په دویم قانون کې دا وه دی به خپل جومات ته مسجد نه وایي، خو وایي هغه وایي وروره پوه شوې. ستا د 73 آیین قانون کې دا وه درېیمه دی به اذان نه وایي، دو خو وایي دا څنګه 73 قانون دی ستا پوه شوې. ستا د 73 قانون کې څلورمه خبره دا وه دی به خپل مذهب ته اسلام نه وایي، هغه وایي هغه موږ ته کافر وایي، ځان ته مسلمان وایي، و دو نبي نه منکر دي وایي، موږ داسې غولانځور نبي نه منو پوه شوې. نبی په مخ د ځمکه چانه نه زده کوي، د خو سکول کې د ماسټر صاحب د لاسه لتې خوړلي دي. نبی هغې ته وایي وروڼو چې هغه باندې باره نه کتابونه راځي، دې ځن طلا خو کتابونه لیکلي دي. محمد رسول الله کوم کتاب وروڼو لیکلی دی؟ تاسو چا مولیانو ویل دي؟ نه دی لیکلی وروڼو، لیکل د سره نه راتله وه، خله لیکل نه راتله، دا یې کمالو لیکل نه راځي. داسې کتاب یې راوړی دی مور به را نه وړي، لوی به څوک نه شي، عرب عجم څلور کونجه دنیا دې جمع شي، د دې یو آیت شانې یو آیت دې راړي، نن دې راړي. دا چیلنجونه پخوا ورکړی شوي دي. او عربو 10 قبیلې یې فاتو بعشر سور مثلها، 10 سورتونو په شان سورتونه راړی، بیا وی زه دا دننه کېږي ټول جمع شئ بصورت من مثله، ټوله دنیا جمع شئ د قرآن د یو صورت په شان صورت راړی. لا علاج شوی دی خلک، ناکام شوی دی خلک، نشي راوړلی، راوړی نشي سیمه. نشي راوړلی. پنځمه خبره ستا د 73 آیین کې دا وه قادیانې به د خپل مذهب تشریح نه کوي. تا خو والا اجازت ورکړلی چې کوي دي، موږ ستا دې اجازت ته تیار نه یو. ته د 73 قانون وایي، دا 15 واړه خبرې د هغې خلاف نن کوي خلک. څنګه 73 کوي ته؟ موږ د کتاب الله د دې قانون مقابله کې د بل چا فتوی منلو ته تیار نه یو. د پاکستان مسلمانانو په لاش د حکومت لاشونو باندې د حکومت تیروزي، بیا چې څه کوي نو کوي، بیا د ټول نه بیان شي، بیا د ټول نه بیان شي. او ججانو د پاکستان، تاسو خو ځان ته قانوندان خلک وای، تاسو خو ځان ته پوه وای، تاسو خو خپل تعلیم مقابله کې د چا تعلیم ګڼئ نه. تاسو دا څه ویلي دي هغه ورځ ستا د یو جج څه ویلي دي؟ وړومبی وی قانون وروستو اسلام، آیین وړومبی بیا اسلام. استغفر الله. یا صاحب جج صاحب دا ولې اسلام کې د دوی حقوق نشته، زمون قانون کې آیین کې د دې کافر حقوق دي. منګو جج صاحب که ته زمونږ یو صحیح مولا څخه کښېنې سره ځې یو صالح رضې ورکې که نه، نو تا ته به وښیي چې اسلام کافر الله کم کم حق ورکړی دی. بیا وایه که نه، بیا وایه. یا یو سم سړی هلته وغواړه چې په قرآن او حدیث صحیح پوهی، هغه نه معلومات وکړه آیا اسلام کافرو له څه حق نه دی ورکړی. خپل په طریقه عبادت دی کوي، خپل عبادت خانې کې د دننه عبادت کوي. پوه شوې؟
په امن به پاکستان کې پاتې کیږي اس مسلمان به دې کافر ته څه نه وایي. ای رور څنګه چې الله رب العزت زمونږ د مسلمانانو حق راوړی دی داسې د کافر حق هم راوړی دی. زمونږ مذهب داسې دی بل مذهب دنیا کې هیڅ څوک به ونه ښیي چې هغه د خپل دشمن حق هم خولی نشته رونو نشته بالکل نشته قطعا یقینا نشته. 7 ستمبر سن 1974 د 7 ستمبر د سن 74 شپه وه لویه جلسه شوې وه میزبان زمونږ شیخ د پینډی غلام الله خان رحمه الله. دا تمام جماعتونه د پاکستان شیعاګان اهل حدیث بریلیان دیوبندیانو چې څه جماعتونه دي ټول دا راغلي وو. مور راوړی څوک نه و چې جلسه یې کړی وې تعلیم القرآن مرکز و هلته یو هلک ناست و نر غلام الله خان و ځان ته ځان نه وي دا تمام راغلي وو. شپې جلسه وشوه چې دا قادیانی کافر دی حکومت ته په دې باندې سوچ وکړي دې خبره باندې. سار شو بټو صاحب پې دستخط وکړ پوه شوي میزبان د دې جلسې څوک و شیخ غلام الله خان رحمه الله تعالی رحمتا واسعه. دی اور ته به ده ځان نیو پوه شوي. بیا بټو صاحب چې دستخط کوي وایي زه په خپل مرګ دستخط کوم. هوښیار سړی و وایي زه په خپل مرګ دستخط کوم لګیا یم. هغه ته پته ده بیرته ټول نور دي خو نرو شاید چې دا کارنامه هغه له یقیني به په کار راغلي او الله دې وله په کار راولي. ښه بد هر چا کې شته موږ ملیانو کې څومره بدیانې دي امی سړي نه بادشاه نه صدر نه موږ څه ګیله کوو. ها ډېرې بدۍ د هغه هم شته الله دې ورته معاف کړي د دې د لحاظ د وجې نه. الله اکبر. په دغه شپه جلسه کې یو شیعه څه الفاظ ویلي دي شیعه مولا هغه وی تمام جماعتونه یو غاړې ته کوئ. په دې جلسه کې ویلي دي رونو تمام جماعتونه یو غاړې ته کا د هغوی وزن د شیخ القرآن وزن ته نه رسي یعنی دې کې لوی کردار ده د دې دا دغه شیعه چې زما ستا دشمن دی هغه ویلي دي په دقه جلسه کې ویلي دي. آفرین ورکړل چې کوم دا تا کردار ادا کو په تعلیم القرآن راجا بازار کې د ختم نبوت په باره کې تا دومره لوی جلسه او پروګرام وکړو میزبان شوې او خرچې او کړاو دې وکړو او سالم حکومت ته یو چیلنج خبره وه پوه شوې. نو دا چې کوم جج څه خبره کړې ده د دې ملا صاحب صحیح بوزي هغې نه دې ځان پوه کړي. موږ د دغه خبره قطعا یقینا منلو ته تیار نه یو. موږ د ده مذمت کوو موږ سره هغه بد الفاظ نشته چې په هغې باندې موږ د دې خبرې د دې جج د دې خبرې مذمت وکړو پوه شوي. آیین مخکې اسلام وروستو ځکه آیین وی حق ورکړی دی اسلام حق نه دی ورکړی. تا ولې زده که اسلام تا چې د چا نه زده کړ دی هغه نه پوهېدو نه دی پوه شوی. علما دي پاکستان کې لوی لوی یو بل هلته ته نه ځان پوه که پټ ځان پوه که څرګند تا ته ځان بدې ښکاري. موږ دې خبرې منو موږ د دې مذمت کوو. زه به څه ووایم سخت ترین مذمت کوو. او یاد ساتئ د مسلمان په لاشونو به تیر وځي پس ته به ته داسې څه قانون نافظوي انشاءالله. دا ګنهګار نه ګنهګار نه دی دې کې ځان وژلو ته تیار دی. نو موږ یو ځان ته اور دی نه بلی حکومت او دا باریکې کمانۍ دي دا د کرنټ والا تارونه دي. او حکومتو ججانو
دې کرنټ والا تار ته مه لاس کوئ د دې نه مخکې چې چا لاس کړی دی دې ته چې د نبي علیه السلام دور کې چا لاس کړی دی هغه نه دی پاتې شوی نن به یو سړی څنګه پاتې شي موږ د دې مذمت کوو او څومره چې بادیانې دي د هغه څه به وایي په محرابه منبر کې ولاړ یم او موږ د دې بدترین الفاظ سره بدي بیانو د دې الله زموږ په حال رحم وکړي ما كان محمد ابا احد من رجالكم نر محمد صلی اللہ علیہ وسلم د بالغ انسانانو پلار پتاسو کی من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن دے د اللہ رسول دے او خاتم النبیین دے دا آخری خخت دا تعمیر او دا مہر دے پا انبیاء علیہ السلام سلسلہ بانتی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا او اللہ تعالیٰ پارس بنے دے پوا علماء احتجاج ترتیب مقرر کرے دے خواہ ختم نبوت چوک دے پل سرا تمام آگے